یو خبره د ستاسو ذهن ته غورځول غواړم، هغه دا دی چې څنګه نور سیاسي ګوندونه زمونږ په دې ملک کې سیاست کوي او د آیین او د دستور لاندې هر چاته د سیاست کولو په دې ملک کې اجازت شته. دغه رنګې جمعیت علماء اسلام په دې ملک کې یو سیاست کې چې هغې ته مذهبي سیاست وایي. زه یوه خبره کومه چې یو پروپیګنډه روانه ده او دا ده چې مولانا صاحب مذهبي کارډ استعمالوي او عموما دا یو سوال کیږي چې مولانا صاحب په جلسو کې د مدرسې طالب علمان راولي او هغه استعمالوي. مذهبي کارډ استعمالول څه ته ویل؟ اول خو په دې نه پوهېږم که یو انسان په خپل سیاست کې او په خپل جلسه کې دا ووایي چې د خپل پیغمبر د ناموس تحفظ غواړم او ته وایې چې دا کارډ استعمالول نه دي پکار، نو دا پکار څه کوي چې واجب او فرض عین دي. که ته دا وایې چې ته ولې د اسلام خبره په جلسه کې کوې، ته مذهبي کارډ استعمالوې، نو اسلام زما ناموس دی، زما عقیده ده، ایمان زما دین دی، زما مقصد د دې پارټۍ نه د اسلام او د ایمان خدمت دی، زه به دا کارډ څنګه استعمالوم؟ که ته دا وایې چې ته د باطل مقابله مه کوه، د حق اواز مه پورته کوه، د قرآن و سنت د نظام خبره مه کوه، د باطل د خبرې رد مه کوه، غلطه وی. دا کارډ به لازمن استعمالون، زما منشور او دستور دغه دی. نه پوهېږم مذهبي کارډ او مذهبي کارډ، زه لګیا یم د مذهب حفاظت کوم، کارډ به نه دا دې ته څه وایي؟ زما په دین حمله کیږي، زما په اسلام حمله کیږي، زما د پیغمبر په ناموس او په جامه حمله کیږي اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں اپنے صوبے میں اور اپنے ملک میں بعض لوگ آتے ہیں اور نبوت کے دعوے کرتے ہیں، تاسو وینئ په خپلو سترګو باندې، او بعض راځي آئے دن قادیانیت کې داخلېږي، تاسو په خپله اینئ. زه خاموش کېنم؟ زما سیاست خو د لارې لختي نه دی. زما د سیاست مقصد د علماو خو د پل جوړولو د سړک د جوړولو نه دی، دا خو ضمني څیزونه دي. زموږ مقصد دغه دی. که ته دې ته وایې چې دا مذهبي کارډ دی او که بل کارډ دی او که بل کارډ دی، دا زما دستور دی، دا زما ایمان دی، دا زما غیرت دی، دا زما اسلامي کلچر دی، دا زما منشور دی، زه به یې خامخا استعمالوم. زه به د پیغمبر د ناموس حفاظت نه کوم، هغې له به چغه نه وه. زه به د دین او د اسلام باندې خلک حملې کوي، زه به د هغې دفاع نه کوم. زمونږ په نصاب کې به د اسلامي چې کوم پیراګرافونه دي هغه وځي، زه به چغه نه وم. زما